بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو غفران الله یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیلمن یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه مو پتن وي. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ملک په سیاست کې او بیا په موجوده حالاتو کې یو هلچل چې دی روان دی، هم په دغه عقله دا وخت راسره په څنګ کې موجود سابقه ممبر صوبایي اسمبلی عزیز الله ګران صاحب هم دی. په دغه عقله به دوی سره هم یو څو خبرې کوو. پروګرام مخ وړاندې بوزو، تاسو زموږ سره د کیمرې په سترګه اوسئ. ډېره مننه ستاسو د وخت راکولو. په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایو. د سوچ ناول راته دا وایي چې نن سبا چونکې که موږ وګورو د ملک په سیاست کې یو هلچل روان دی، که موږ وګورو نو اولنۍ ایشو یا اولنۍ مسله چې د هغه د انتخاباتو ده. تاسو انتخاباتو به کوم نظر ګورئ؟ آیا په صوبو کې د انتخاباتو حامی یئ که نه؟ تاسو غواړئ چې عام انتخابات په ملک کې وشي؟ ګوره دا صوبو هغه چې کېږي که نه هغه هم عام الیکشن عام انتخابات، دا به څه ضمني نه وي، هغه د 15 کالو لپاره. خو چې تاسو ته پته چې دا امپورټډ حکومت هغه نه غواړي، یو ته تیار نه دي چې الیکشن، ځکه هغو ته پته ده چې دواړه صوبې الیکشن وشي نو طارق انصاف او خان صاحب په بار اکثریت باندې راځي، دا دواړه حکومتونه به ګټي. او کله چې دا دواړه حکومتونه وګټلی شو نو اټومیټیکلی بیا به د مرکز کم چې الیکشن کېږي د ان ای نه به بیا په بار اکثریت پی ټی آی ګټي، ځکه دا امپورټډ حکومت نه دی تیار چې دا الیکشن دی وشي. پوه شو؟ ځکه قانون چې دی دا په 9 ورځې کې الیکشن کوي. پوه شوې که نه؟ نو دی اوس تختي اپوزیشن کوم چې په حکومت کې په مرکز کې دي تختي دی د پی ټی آی نه. پوه شوې؟ منګ راټینګه او خان صاحب راټینګه، د پی ټی آی ورکر راټینګه، د هغې سابقه امتیاز منې راټینګه چې تاسو مه تختي، خو دا ټولو پارټیانو تختي، خبرو ته هم نه کینی. پوه شوې که نه؟ نو انشاءالله دې ته پته چې را روان حکومت بیا په ټول ملک کې د عمران خان دی او ښه په بار اکثریت به راځي. سواد کې څه ګڼئ؟ طارق انصاف په مضبوط ثابت شي؟ ثابت نشي، ثابت دی. مخکوم اوس هم د بیا به مې. پوه شوې که نه؟ او انشاءالله مخکوم ټول سیټونه موږ ګټلي دواړه پیرې، او اوس به بیا هم په بار اکثریت ګټو که خیر انشاءالله. خپله هم چونکې تاسو که موږ وګورو د پی کې 5 دپاره متوقع امیدوار هم یې، څه ګڼئ د پی کې 5 د عوامو نه څومره امید ساتئ؟ دا یو دا چې د پی ټی آی مشرانو ما ته ویلي چې راته کمپین کو په پی کې 5 کې، چونکې دا زړه د ما مالقه وه او اوس مې هم د ما خپل کور هم به د پی کې 5 کې دی. خو زه تاسو ته خبره کوم چې ما کمالات ولیدل، کمالات مې ولګو، انشاءالله پر روان الیکشن کې به زموږ سره څوک پارټیان نه کوي، خو ټول چې څونه د هرې پارټۍ کسان دي به طارق انصاف له ماله وټراکوي. ځکه ما پرون په میګور کې روان وم، یو سړي ما ته اواز کوم، ما نه پېژندو، ما ته قسم وخوړو چې زه داسې نشللی یم، اکیل یې ته نه یم، ځکه چې اهم سړی دی او منګه ټولو فیصله کې چې ښه په ایماندار یې بدله ورکړو. پوه شو که نه؟ انشاءالله غالیګې او بریکوټ، غالیګې د مخکې نه طارق انصاف زړه دی او بیا بریکوټ ته چې کمالات مول د اسد خان ناست دی، د چې کوم محنت کړی دی په بریکوټ کې، نو د دې په منډه او د دې په وجه باندې به انشاءالله زه تاسو ته په یقین سره وایم چې انشاءالله که 90% نشي نو 80% به د طارق انصاف وټونو موږ اخلو که خیري په بریکوټ کې، خاص کر په یو سی بریکوټ کې. ګوره دا 10 یونین کونسل دي، په 10 یونین کونسل کې 9 یونین کونسل زما زاړه دي، د 2013 نه 18 پورې، د 18 نه د 23 پورې، او دا یو نوی دی، هغه نوی چې کوم دا بریکوټ دی هغه زما د دې زړو نه ډېر مضبوط دی، ځکه چې ما زه پکې وګرځېدم، د هغې ځوانان چې کوم دي، د اسد خان دی، د کوم چې ټیم دی، د کوم ملګري چې دی، هغه شپه ورځ منډې وایي، خلکو له خدمت کوي، تاڼه تحصیل کوي، غم ښادي کوي، نو خلک خو به دې نه متاثره کېږي، خلک به دې وټ ورکوي. نو الحمدلله زه ډېر مطمئن یم په پی کې 5 کې د ټول نه زیات مضبوط بریکوټ دی. پوه شو؟ او دا د اسد خان دی د دې ټیم په وجه باندې. پوه شو که نه؟ انشاءالله راته ووایئ د پی کې 5 د عوامو لپاره مو داسې کم غټ امیدونه دي چې هغه مې راوړی د پی کې 5 د عوامو له دې ولس له؟ ګوره یو خبره ده چې مخکې د دې نه مخکې د 2013 د 18 په منځ کې زه د لیدل قیم پی وم، نو ما ډېر زیات کارونه کړي. بیا زموږ بیا ګورنمنټ راغی، ډاکټر صاحب په قیادت کې هغه پی هغه هم ډېر زیات کارونه کړي. البته چې اوس کم کارونه پاتې شوي دي، انشاءالله به بیا زه کوم د پی ټی آی ګورنمنټ به خو ته ماته ووایه چې څه کول غواړي. ګوره دلې بریکوټ هسپتال غټ شو، ټیک ده که نه؟ ستا دلې ټول ګراوند نو شول، ډګري کالج وشو په سواد په، ځکه چې موږ له خو شکریا په کار ده د عمران خان صاحب، او هغه ځکه چې موږ له خپل وزیر اعلی صاحب راکړ محمود خان صاحب، او هغه چې کوم کارونه وکړل دا د سواد په تاریخ یو ګورنمنټ چېرته نه دي کړي. زما یقین ده چې یو ځای هم څه پاتې نشته. پوه شوې؟ او انشاءالله زما چې کوم زړه حلقه وه پی کې پور پای کې د غرونو د سرونو پر ما کچر وډونه بیا مې پاخه کړي دي. اوس په دې حلقه کې هم ډېر زیات کارونه شوي دي، خو چې کم پاتې دي که خیر انشاءالله زما ستاسو په وساطت سره د دې خلکو سره دا لوز دی چې هغه به موږ پوره کوو که خیر انشاءالله. ډېره زیاته مننه.